باب کیف یقبض العلم. دا باب دی چې علم به څنګه اوچت کړی شي، قبضه کړی شي. مطلب دا د قیامت یو علامت او نشانی ذکر کوي چې قیامت ته نږدې به علم اوچت شي. نو د هغې طریقه څه د هغه به څنګه اوچت شي، د هغې په باره کې باب دی. لکه شروع کې د علم فضایل او علم چې د ترغیب حدیثو کې راغلی و، دغه شانتې نور هم د علم آداب ذکر شوي. مقصد دا دی چې د علم تبلیغ او علم بل چاته د هغې رسول هم ضروري دي چې د دې حفاظت وشي. که چې د تبلیغ د علم بل چاته سړی ونه رسوي، نو هغه نه رسولو باندې د هغې نقصان به دا وشي چې ورورو به د علم ختم شي. نو بالاخر لږ خو به شروع کې به ورورو ختمیږي، آخر وخت به داسې راشي چې مکمل علم به الله تعالی اوچت کړي. نو هغه مکمل علم به څنګه اوچتوي؟ دا نه چې د خلکو سینو نه به علم یو دم غیب شي او دماغ به بالکل خالی شي، دغه شانت نه. او یا داسې نه ده چې کتابونه بالکل د هغې الفاظ اوچت شي، د هغې بله طریقه د حدیث کې راغلی ده. نو ترجمه الباب کې خو یو لفظ دا دی کیف یقبض العلم، چې علم به څنګه اوچت شي. او دویم د علم د حفاظت او د بچ کولو چې کومه طریقه ده، هغه ډېرې طریقې دي. لکه څنګه چې ما ویل کنه چې بل ته د علم رسول او درس او تدریس کول، یو د علم ذریعہ ده حفاظت طریقه ده چې تا هغه ولیکي، ځان څخه کاپي کې یا شیشه کې هغه خبرې ولیکي، د سم د علم حفاظت په سنه طریقه باندې کیږي. لکه قران مجید دی، قران صحابه اول محفوظ کړو په سینو کې، بس زبانی ورته یادو. لیکن کله چې صحابه کرام ډېر شهیدان شو، خصوصا جنگ یمامه کې 700 حفاظ حافظان شهیدان شو، نو بیا هغې ویل چې داسې خو به موږ نه علم ضایع شي، قرآن به ضایع شي. نو د دې حفاظت طریقه څه ده چې قرآن کتابي شکل کې جمع کړي. نو هغوی ته قرآن را جمع کړو کتابي شکل کې. مخکې قرآن لکه داسې ټوکړې ټوکړې لیکل شوي په ونو باندې، په ګټو باندې، دغه شانتې هډوکو باندې، لیکن بیا کتابي شکل کې وروسته راغلی. اوس هغه کتابي شکل کې حفاظت فایده دا ده چې اوسه پورې مغه چلېږي. دغه شانتې احادیث چې ودام صحابه او زبانی یاد کړو، صحابه ته ډېر حدیثونه زبانی ټول یادو، یو طریقه یو انداز د نبی رسول الله هغه ټول ورته یادو. اوس مسله دا و چې صحابه چې قرآن ضایع کېدلو خطر و، صحابه دنیا نه لاړ، دغه شانتې د علم تر حدیث هم ختمېدلو خطر و، د هغې کې کمې راتللو ختمه خطر و. په دې وجه باندې څنګه چې قرآن جمع شوی دی د هغه ضروري و، دغه شانتې د حدیثو جمع کول دام ضروري و. دې ته وایي تدوین حدیث. تدوین حدیث یعنی حدیث کتابي شکل کې یو ځای کې جمع کول، چې څنګه قرآن موږ ته کتابي شکل کې جمع دی، دغه شانتې حدیث هم جمع شي. نو بیا به سړي ته ډېره اساني او بیا دا خطر به هم نه چې علم برانه ضایع شي، ختم بشي. نو د دې لپاره مسله رااله د تدوین حدیث، چې دا ټول حدیثونه په یو ځل راجمع شي. لکه اوس مثال موږ ته حدیثونه دا بخاری مسلم سیاست څومره کتابونه دي، دا کتابي شکل کې موږ سره موجود دي. نو اوس د دې د ختمېدلو امکانات ډېر کم دي. او بل دا چې سړی ته زبانی یاد دي، نو که سړی لاړ نو بس علم هم لاړ، او که کتابونه یې نو به دې کې د سړی ته لږ لږ علم حفاظت کیږي. نو دا تدوین مسله د کم وخت نه شروع شو چې دا کتابي شکل کې جمع شي. صحابه مستقل ټول دا علمي کتابونه نه ولیکلي، بعضی صحابه چې هغې سره ځینې کتاب موجود او بعضی صحابه په ځان سره لیکل. لکه مثال عبد الله بن عمر رضی الله عنه، هغې څخه خپله صحیفه صادقه په نوم باندې وه. دغه شانتې حضرت علی رضی الله عنه ځان څخه خپل حدیث لیکلي، ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه سم خپل حدیث کتابي شکل کې جمع. نو دا بعضی صحابه ځان سره لیکلي، لیکن مستقل د دې باندې کار نه وشوي. نو خطر و چې علم ضایع نشي. د دې لپاره د کې وخت تیرېدلو. نو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه دا ډېر غټ تابعی تیر شوی دی کنه. نو عمر بن عبدالعزیز رحم الله د مستقل خلافت باندې ډېر کار کړی، د صحابه په طرز باندې د خلافت کړی، ډېر مشهور سړی دی. د پیل اول دا کار وکړو چې د احادیث ټول راجمع کړل او کتابي شکل کې. نو د شام کې اوسېدلو، شام کې خلافت امیر دی. نو د مختلف علاقو ته خطوط ولېږل، خط ولېږل، کوم ځای کې چې اهل علم هغې ته خطونه ولېږل او دا ورته ویل چې کوم حدیثونه چې تاسو ته کاري چې د نبی رسول الله حدیث دی، دا ټول راجمع کوي کتابي شکل کې راوړي. او صرف هغه حدیث چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي، یعنی مرفوع احادیث د صحابه او آثار هغه رسته خبره ده. ځکه چې فرق وشي کنه چې دا د نبی رسول الله حدیث دی او دا د صحابه حدیث دی. لکه مرفوع او موقوف احادیثو کې
معلومات او فرق وشي د دې لپاره ټولن اول کې دوه پابند کړل چې صرف مرفوع احادیث به جمع کوي نو دا خطوط مختلف علاقو ته ولېګل او هغه ټولو هغه حدیثونه جمع کړل او راوړل دته بیا مستقل په دې باندې کار شروع شو دې حدیث کې چې وګورئ دې کې صرف یو کس ته حکم شوی دی او هغه د ابو بکر بن حزم ابو بکر بن حزم د تخط لیکلو چې دا کار وکړ لیکن دلته صرف د یو ذکر دی خو لیکن مختلف علاقو ته د خطوط لګلو او دا کار وکړو نو دلته امام بخاری د علم د حفاظت ذریعہ ذکر کوي چې علم به اوچت شي قیامت ته نږدې نو په څه طریقه به نو چتیږي داغه حفاظت طریقه دا لکه كتب عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر بن حزم چې خط ولیکلو عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه خط ولیکو چاته ابو بکر بن حزم ته او ورته ویل چې انظر تو وګوره ما کان من حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم حدیث چې تاسو د نبی رسول الله نه ملاويږي او ظاهر خبره کوم حدیث چې برای راست د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منسوبي یا غنه روایتي هغه حدیث ته مرفوع حدیث وای کنه کوم چې د نبی رسول الله نه قول فعل یا تقریر ذکري دا مرتوي چې هغه حدیثونه جمع کا ما کان من حدیث رسول الله کوم چې د رسول الله برای راست احادیث ته هغه را جمع کا فكتبه نو هغه چې وګورئ نو هغه جمع کا فكتبه ویلیکا او کتب معنا جمع کول د کتابت تم جمع وای نو فكتبه هغه ولیکا جمع کا فاني ولی جمع کا وجد دا فاني خفت ذکه چې زه یریګم دروس العلم یعنی د علم مندرس وای دروس یعنی د ختمېدلو چې میټاو بشي علم به ختم شي ضایع بشي ما تر دې اراده اني خفت ز په دې باندې یریګم دروس العلم چې علم به ورک شي ختم بشي وذهاب العلماء او علما به د دنیا نه لاړ شي چې علما لاړ شي نو علم به لاړ شي دغه وجبانی علم د ختمېدو خطر ده نو لهدا د احادیث جمع کړي بیا وی ولا يقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صرف هغه حدیثونه قبول کړه شول چې کوم د نبی رسول الله احادیث او نبی رسول الله حدیث کوي مرفوع دي کنه نو فل حال د صحابه او آثار داغي موقوفات دا به جمع کوي نبی رسول الله حدیث وجداد چې فرق وشي چې دا د صحابي قول دی یا د نبی قول دی وليفشل العلم او بیا وای تاسو علم خور کوي علم نور خوروي وليجلسوا او په کار د چې تاسو د علم د پاره کېنئ علم از د کول خلق ته ورز دکړي حتی يعلم من لا يعلم تر دې چې تاسو د علم هغه چاته ورز دکړي چې چاته علم نشته دي وجه فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا او بشک علم چې دا نه هلاک کیږي نه ختميږي تر دې چې هغه یو راز جوړ شي راز مطلب دا چې علم ما سده او ما ته معلوم دي زما په سینې کې دې زیبل چاته نه رسوم چې زموږ شوم علم مملاړه لہذا تاسو علم تکینې نور خلکو ته علم ورسوي او هغه علم دومره خور کوي چې چاته نه پته هغه تم پته ولګيږي په دې وجه باندې حدیث ما باب مقصد باندې پوه شګن وبه قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن عبد الله بن دينار بذلك عبد الله بن دينار رحم الله اغم روایت کوي دغه نه یا همدغه خبره کوم خبره یعنی حدیث عمر بن عبد العزيز الى قوله ذهاب العلماء کوم خبره چې عمر بن عبد العزيز رحم الله کړي دا امغه خبره او هغه کومه د ذهاب العلماء والا یعنی چې علما بلال شنو لہذا تاسو علم جمع کړئ د دې حدیث سند دا دی او دا خبره د نقل کړي ده بس مخکې حدیث نه دی ذکر کړي صرف سند ذکر کړي او اشاره وکړه چې مخکې حدیث هغه د کوم بر تیر شو وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما دا صحابي روایت کوي قال فرمای سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا واوریدل چې هغه فرمایله ان الله لا يقبض العلم انتزاعا الله تعالی به علم د نه راټولي چې انتزاعا معنی چې وای تختی ينتزعه من العباد چې الله هغه علم بيخي د بندگانو د زړونو نه راکاږي ختمي کې د شی الله علم نه ختمي به په څه طریقه ختمي ولكن يقبض العلم بقبض العلماء علم براټول کړي شي قبضه کړي شي د علما په قبضه کې دوه وجه مطلب چې علما د دنیا نه لاړ شي نو علم بدسي د سنه چې کتابونه به خالي شي سينونه به علم یو دم غیب شي خلکو نه بار سیر شي دانه علما به مړ شي غټ علما په دې وجه باندې به علم لاړ شي نبی رسول الله فرمایي حتى اذا لم يبقى عالم تر دې چې یو عالم بم باقی پاتې نشي نو اتخذ الناس رؤوسا جهالا نو بیا به خلک خپل سردار خپل مشران دغه خلک جوړ کی چې جهالن
هغه به جاهلانی جاهل خلق په خپل مشران جوړ کی فسئلوا نو بیا به چې دا غینه د یو علمي مسلې ته پوس وکړي شي فافتوا بغیر علم نو هغه به فتوا بغیر علم نه ورکي فظلوا نو د دې په وجه هغه په خپل بم گمراه کیږي واضلوا او نور بم دغه په وجه گمراه کوي. قال الفربري فربري دا د امام بخاري شاګرد دی او دا موږ چې کوم نسخه موجود ده د بخاري دا ټول داغه را نقل کړی شوی ده. نو فربري فرمای حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه حضرت هشام نم دغه حدیث نحوه ام دغه شان تر نقل ده څنګه چې د امام مالک را نقل شوی ده.